ترتیب النحو اوس تاسو ته ګوره ذکر کوم ها ترتیب النحو دا چا لیکلی دا یعقوب حقانی سے لیکلی دا دامت برکاتهم العالیه د ابن عباس استاد دی ها دی لیکلی دی الصوم فرض روزہ فرض ہے به لیکلی الصوم مفرد منصرف صحیح مرفوع بضم لفظا دا ټول دای ترکیب لیکلی دی ها سی لیکلی دی دی الصوم دا سورۃ النخت چا پر شوی دا گیتا وګورئ اوس ګورئ زتا سوتا اوس دغه الفاظ خیمه دغه الفاظ سو ارشاد صاحب کی سویم سپمانی 356 دغه 356 الصوم فرضون او دا کوم کتاب دی درسي ارشاد اعظم مولانا قاسم سے دامت برکاتهم العالیہ مفتی امین سے اقوالات او افادات چې کوم دغه کتاب دی هغه سرکړي راجمه کړی دي لیکلي چا دي شیخ الحدیث مولانا مفتی امین سے دی راجمه کړی سدي دوی دي ها وګورئ الصوم فرضون وسبا منګورو چې آیا الصوم فرضون دا غلا کړل شوی کم یو کس غلا کړی دا کم یو باندې بټا بلګي تمرین لګنا د کتاب یې صدا چې تاسو د قول مطابق راضی یا په دمانه راضی یا په دمانه راضی صحیح ده کنه وګور پچا باندې وایي چې مثال په تور یعقوب حقانی سے وایي چې دا الفاظ دي دا خو د تفصیل النحو دي نو آیا اوس بیا فرق راضی د دې خبرې شاید تفصیل النحو والا د دې لا غلا کړی دي او کو دې د تفصیل النحو والا غلا کړی دي اوس بدی کی کوم دي علماء کینی علماء خو فیصله مخ کی کړی دا او عوام بکینی دا وګوري چې دې کی چې دا کوم سراغلی دي دا غلا کړل شي دي کو د دې نه غلا شوی دا زیدا اوس تاسو بل زم خیم ها 373 دي تو ګورئ اجلس حيث دي الفاظ تو ګورئ جلسا زیدون دي کی ګور دا الفاظ دي دا الفاظ دي اوس تاسو ته خیمه دا الفاظ دلتم دي او دا کتاب داري ګورئ دا کتاب چې دی دا مولانا بهارلی صاحب دی رحمت برکاتهم العالیه ابن عباس مدرس دم دا نقل کړي اوس په دې درې وانو کې متشک دي چې اصل پکې څوک دی اصل چالي کلیو چا ته را پټ کړي یا چې مثال پتور چا دا راغستي دي اصل پته نه دي دا شان نورم په دې کې تاسو ته ما یو سور واغستل دا فتوا آیا اوس په چا باندې لګي دغه ځکه زما ذهن کار نه کوي دا پته اوس چاته اگر راځي اوس ګورئ هغه معاملات دا د قدوري کتابونه راک دا ګوري د قدوري کتابونه دي ها وی دغه مسائل ذکر کړی دا کوم چې یو مسائل دي بار بار ذکر شوی دي دا مفتاح القدوري دیم دغه الفاظ نقل کړی دي دا انوار القدوري دیم دغه الفاظ نقل کړی دي دا ګوري دیم دغه مسائل ذکر کړی دي او آیا د تکمیل ضروری دغه الفاظ دغه مسائل ذکر کړی لغون ته کې چینج تشریح الوافی دي الفاظ هم ذکر کړی الشرح السمیری دي وسر احادیث لغون ته کې ذکر کړی او آیا دغه مسلې د یو قدوري دي د خدای بل علماء ذکر کړی دي نو آیا دوی چې د الفاظ د بل نقل کړی دي نو آیا دوی مثال په تور غلا کړی دا چې هغه نه نقل کړی دي احادیث د کتابونو راک دا ځان طالبین کتابونه دي وګورئ دوی پښتو کې ترجمه کړی دا دوی اردو کې ترجمه کړی به دوی د دې الفاظ راغستې دي دا د حدیثو کتابونه دي دوی هم د قشان الفاظ راغستې د ځان طالبین دا کتابونه راک ها ګورئ د نحو صرف کتابونه راک اوس ګورئ چې کله کتاب یو انسان نکي نو یوازې دا څه نه چې موږ نور کتابونه نه لګلي دا زما د وړاندې دي الحمدلله ګورئ دیتا چې کله د صرف کتاب مالکو نو صرف کتابونه مې کتل تاسو شمارئ ها دا ګورئ دیتا ګورئ دیت کې د قرآن صیغې دي ها د لاهور یو مولانا صاحب دی هغې لیکلي دي ما چې په خپل کتاب باندې کوم تحفة الطلبه او کوم فواید په دې کې لیکلي دي د دې نه مې مراجعه کړي دي دې سره سره اجراء الصرف صيغه القران د دې نه چې کوم دي هغه صيغې نقل کړل شوې دي
دا د قران د سیغو آسان حل چې کوم دی هغه دا هم هغه نقل کړی شي صرف کتابونه راکوم شي هدي دا د صرف کتابونه صرف دې لپاره خیمه یسوک د صرف کتاب لګي او څوک وایي چې کاپی شوی نو دغه لپاره دا ما کتابونه کتلې دي دا الحمدلله ما سم موجود دي ګورې د دوه کتابونه زکه کم ټیمو نا وخت لري دا سیدا صرف دا ګورې ها د دې نه غون اخر شوی دي تدریب الصرف صرف پیر او الحمدلله دا چې دا بالکل جامع کتاب ته د صرف مبارکي قوي کتاب دی نه هي کتابونه راکړه دغه کې لې يسير دي دغه قسم نقشي دي بهترین خلاصه د نحوي ذکر کړل شوی دا استاد وړاندې ګوري مشکل ترکیب دا د نحوي کتابونه دي الذين اخذون شوی دي دا ګوري دا وګوري دا د نحوي کتابونه دي دا ګوري دا د نحوي کتابونه دي دا د نحوي تعلیم النحو کتاب النحو تمرین النحو کوم چې تاسو ما ذکر کړی خمر المنیر وجر المنیر دا د نحوي کتابونه دي لتا نحوي لطائف دا او دې سره سره تفسیر النحو دا ذکر کړی شوی باقي پدې زبا خدام دي مشکل ترکیبوں کا حل ادائق النحو اشرف الواضحیت جامع کتاب دے ترکیبوں نے دمارا اس سره ترخیص النحو دا قرآن مثالونه چې کوم دي ریح العبیر اس سره تمرین النحو اسعاد النحو او اجراء النحو اس سره توضیح النحو او تطبیق قواعد النحویه دا د نحوی کتابونه دي یو د نحوی کتاب نو متاستا ډیر هغه ذکر کړو اوس ګورې زه راځم دې خبرې ته دغه کوته را یو خبره دا چلیږي چې دا کاپی شوی دی الحمدلله پدې کې داسې کسان شته د طلبه کرام اوس موجود دي چې الحمدلله وی دا په خپل الله سمیا بل کوته امراواله دا په خپل الله سمانی لیکلې دي ورېخه د دې الفاظ دي سمونه دا نقشې دي کوم چې زموږ سره په ارشاد الصرف کې دا په کوتو لګېدل شوي دي اوس ګوره دا تاسو ته ذکر کوم دا نقشجات دي دا ګورېخه صحیح ده دا سیمه دا ګورې دا ټول نقشجات دي دا په کوتو باندې جوړ شوي دي ګوره دا نقشجات دي دا غواړم دې لپاره ذکر کوم چې خلک وایي کافي هغه ته وایي چې هغه کمپیوټر کې بس یو نبل طرف ته واړی هغه ته کافي ویل شي الحمدلله موږ په خپل ګوتو لګیلې دي دې څه کوم دي هغه زمون سره دا موجود دي دا خو صرف یو څو ذکر کوم دا یو سره قانون دی دا غون نقشجات دي تاسو دې زنغونی سي دا د هفت اقسام نقشه ده دا وګورئ دم کتابونو کې جوا د دې کې دا الفاظ دي چې ته وګورې راغلي دي نه الفاظ یې ګډوډ کړی دي ګورئ ها دا سټیپل شوی دا د صيغه های قوانین محموز ها دا ټول د محموز قوانین دي انده لګلې شوی دا ګورئ دا د محموز ټول قوانین دي یې سره دا د دعا او بکاون د ناقص قوانین دي دا ټول لګلې شوی دې سره دا ګوره د ضرب نه پهلا دوسرا دا غون دا ټول مسره دي صرف دې لپاره ذکر کومه راخلم دا مجموعات چې دي دا ټول جمع دي والحمدلله وسنه خراب شوی نو زموږ سره هم لري موجود دي مشن کې مونږ طالبانو کله صفائی کې نو یو تر دا د محموز قوانین دي دا د محموز قوانین دي ورسره دانی په مقصوره قوانین دي
ها دا پورا نقشه جاتی دا وسه نقشه جاتی دا ټول ډک دي دی خو وګورئ دې طرف ته ونیسئ دا ټول دی موجود دي بس بیا نور نو دا پلس دا بل دغه دا وځي دا دې ګورئ ها دا ګورئ ها دا د سین او اقسام دي کوم چې فواید پکې ما راوړي ها د باب لغوي اصطلاحي معنا دي کې د ابواب چې کوم لم او لم ما فرق دي کې د ابواب چې کوم حصہ ده صرف صغیر ثلاثي مجرد باندې چې کوم قوانين لګیدلي دي هغه دا دي ها دا دي ها اوس ګورئ زه مختصرا خبره کوم دغه د سر ته یو قران کې تعلیمي کتاب هغه اخر کې جمعولي کو غره وزا دا ټول او پی جندل دغه کتابونو ته وګورئ دغه ته شي دغه شروع کوم نو ما سوتنه پوری دغه نه دا کتاب جمع یو سوره واغسل په دغه ټول دا ټول چې نقل شوی دي دا په نقل راغلي دي په نقل مطلب یو بل دبل نه نقل کړی دي صحیح ده اوس راځم په کتاب ته پر کتاب ته راځم او تاسو کتابو مولانا قاسم سیف ارشاد الصفرا والا اوس ګورئ ارشاد الصفرا او نهمیر دغه موازنه او زمون کوخه صفحات بل كتاب دغه راواله ګوره نهم ارشاد الصفرا والا وځه دا لرکې ښه دا لرکې ارشاد الصفرا والا شاباش ارشاد सर की हर इल्म के शुरू करने से पहले ठीक है रवाड़ा करना आए गिरी गिरी 3 बातों का जानना जरूरी है लागोरी हाँ दा इब्तिदाई सदा इब्तिदा उसको दियो दी के सुना फर्क दी क्या हाँ उस तस्खीम हाँ दे मसफर वाला دوی مسافر واړه دی وګورئ لا دوی مسافه ده دونس درې مسافر واړه دا وګورئ ها دي کې دا مشکونه نشته دا مشکونه پکې مارا وړي نشي سلورم راوړه دا سلورم دا ګوره ها دي کې بیا مشکونه او نقشه راغلي اګه نقشه نشته ها دا بل راوړو دي کې د مصدر مشتق جامع او چې تسمیات یاد نشته او دا په جمال لیکلي دي نور فوائدونه او الفاظ کې من تغیر او تبدل لوستي دي د هر اقسام نقشه دا تاسو راځي بالکل بدل کې نشته اوس زما دي خبرې ته چې ضرب نه پیدا قانون راوړو نوادرو دیگری ضربنا کا پہلا قانون صیغہ قرآنیہ دیزگی تو گو رہی صیغہ قرآنیہ دا هر قانون سره د پیزه سیږي چې د قران او د حدیث نه ماروړي دي بالکل د الفاظ هغه پدې کې دا ګورې دي ضربنا کا پہلا قانون د دې سیغو ته وګورئ د کوم ځای نه شروع شي وي دي وګورئ ها اوس دیږي چې دغه ضربنا پہلا قانون د قران د سیږي شي دا به ما په دې نقشو کې نقل کړی دا نقشې دي اوس ګورئ تاسو هغه صيغه ولیدل دا نقشې دا ګورئ ها دا نقشې دا نقشه کم از کم 200 صفحاتو کې دا نقشې سره راغلي ها ګورئ وته ها لسی دا د هر قانون سره د مجرد سره د مزید سره به جدا راځي سره ختم شي ماته وای ختم شي و دا قوانین شروع شي اوس دې پسې بیا نقشې شروع شي دی خو او دا سي ترتیب او دا سي نقشې هغه کی وی نو بالکل دا په خپل ګوتو باندې سکړی دي هغه سي ګور دا نقشه جات دا غون دي پوری ختم شي به قوانین دي بیا غوري دي څنګه بیا نقشې وس شروع شي دا دي کی ما
دی پسې 40 احادیث راوړي دي صرفي نحوي باندې تحقیق مې کړی ها دا په یو کتاب کې چې صرف کې ملاويږي نو صرفي تحقیق چې نحو کې ملاويږي نحوي تحقیق مې صرفي او نحوي تحقیق دوه کړی دي د دې په اخر کې ما تاسو صيغه راوړي چې بالکل تاسو هغه صيغه داغي صيغو پہچان بم نه کیږي چې دا صيغه مونږ مخکې دي دا ګوري دا صيغه دا مشکلی صيغه دي د اخر کې ما راوړي کم قانون وجوبي دي کم جوازي دي دا بالکل دا مولانا مفتی حسن صاحب د کتابونو ما اخذ کړی دي او دا غینه می لیکلي دا خو دې خلاصه د درس ارشاد الصرف ذکر کړل نهمیر اولنې مشي دغه شو کی هغه اولنې مشو ګوري او دا وګوري دا نقشه بالکل دا ټول کتاب کې دا غي تاسو ملاو نشي بلکې زدا وایم چې دا نقشه جات تاسو وګوري دا نقشه جات تر دې پوری بالکل دا پورا کامل په یو کتاب کې هم نه ملاويږي دا پورا کتاب کې هغه هم نه ملاويږي جن تر دې شوکت ته موږ ورشو نه سره ګوري دا دی وګوره دا کوم مثال په تور دالي اور دا تمرین دې وګورئ دا تمرین حاشو کې ما حل کړی دی دا پورا دې سره ګورئ کتاب دې کې ما فواید راوړي به مې اخر کې خلاصه النحو راوړي دا خلاصه النحو دې وګورئ ها دا بالکل تاسو به هیڅ یو کتاب کې کوم دي هغه نه ملای وګوره خلاصه النحو په دې سلو صفحات کې ما د نحوی خلاصه سره ذکر کړی دا وګورئ خلاصہ او نه چھوٹا شو دغه نو کتابونه دي جونګي ګرمي ډیره ده دې د وجنا زه چې کوم الفاظ ویم کومه فری الفاظو کې تیزوالی کړی خو چې عوام ته خبرې دي خیر کو عوام ته خبرې تیزوم شي خبره نه ده او علما چې کوم دي اکابرین دي استادان دي او علما دي الحمدلله موږ په دې نظر مخکې کتلې دي اگر چې زموږ کردار کشي شوی دا او ډیر دک او درد ما تر رسیدلې دي او ما صبر کړی دي او چاله می جواب نه دی ورکړی اگر چې زه زمانه طالبای کی څنګه یما نو دی ټولو لوی خلقو چې څنګه ژوندۍ دی رکړی دا نو هغه صدې مخینه تیر شي بلکې دغه خلق او دغه کلاس پیلوس موجود دي نو خپل کمزورو ته سړی وګوري او دغه د پاره چې کوم دی د کمزورو د پاره یو خاص آسان دغه دی چې یو سړی په مسنجر باندې راشي یو سړی چې کوم دی په واتس اپ باندې راشي ټول عام دی انسان په کردار باندې داسې الفاظ استعمالول زما په نظم باندې ماته د علماونو درد نه محسوسي کی ځکه عالم دی او یا مثال په استاد دی کوډه به درکو گزاریم در باندې کو کنزلیم نه کو نو په هغه باندې مونږ برداشت کوو او چې د دویمه درجه او د دریمه درجه طالب علم را پاسي او ګستاخی کوي د عالم او بیا ته استاد په دغه معنی جرمانه کیږي نو دا به د علم نه محروم کیږي دا بس کیږي د علم نه محروم کیږي د الفاظ ځان سره ولي کوي د الفاظ ځان سره په زړونو باندې ولي کوي چې د دویمه او د دریمه درجه طالب علم باندې کوم استاد ګستاخی وکړه او ورځ د قیامت په هغه استاد هم ذمہواری او دغه شان هغه طالب د علم لا دي د وجنه مفتي یاسي به متویل خلاصتا یو خبر کوم بس دعا کو چې نن سوال کې امام رازی سے اولوی اکابر علما ولې نه جوړیږي و یاد معاشري کې دنه خلکونه چې کوم دي د کور نه خبر خراب شي هغه وی امور او پلار ول تربيت صحیح ونه کی یا مدرسې ته راشي د دویمه او درېمه درجه وی هغه په استاد باندې په لوی عالمانو باندې بوتي اوچتای هغه وی د ورکوټي نسب او غټ نسب تلاش واچي اقا بيدبي هغه د پاره د علم د محرومتیا سبب وګرځي دغه د وجنا څنګه لوی علماء چې سګړي دي مونږ هغه ته نسویل شو نه په الفاظ راتلی شي زه خطاب صرف هغه خلکو ته کوم چې دویمه او درېمه درجه طالب علم وي او هغه کم از کم د پنځمه او شپږمه درجه طالب علم باندې اعتراض نه کوي او بیا زه خو ځان ته عالم نه ویم خو مثال پتو د علماء سره په ناس پاس یو کنه کم از کم یو مدرسې یو اداري خدمت پر تاواله شوی دی د الهي زما مقتدیان دي شاګردان دي څومره شاګردان دي ما منی کړی دي خبرونه چې تاسو په میډیا باندې داسې نه تګوي د علماء د نفرت دخل راځي او ما چې دا کوم ویډیو کا او دا کوم کتاب می چې لیکلی د الله په ذات می قسم وي او نبی د چا سره بغض وي نبی د چا سره عناد وي
او نمی د چا سره دشمنی شته، نمی شهرت مقصود دی، نمی مفاد مقصود دی. ما تاسو ته قسم په دې خبره باندې د دې میډیا او د دې ارسه په مخ کې وخورو. اوس کو الذين علاوه څوک وایي لعنت الله على الكاذبين، لعنت الله على الكاذبين. اشاعر وایي عربي پټ شعر دی، خو حسد دا کو زما سره کیږي نو فإني زبي شکر کان نه ملامت کو، ما سره حسد کوا زګه فإن اهل الفضل زګه چا سره چې الله د احسان معاملو کی نعمت ولور کی نو دین مخ کی خلق سره دا حسدونه شوی دي، دا د مخ کی خلق نظر روان دي، دا حسد ارزي نه چې کوم روان دي. دې د وجنا زه په دغه الفاظ باندې کوماوي نه وي او چا باندې بد لګي دی وي، زه اخر کې معافي دغې نه غواړم او دغه شان چې کوم دی عاجزانه درخواست کوم چې داسې الفاظ وسوک استعمالي نو او دروغ شي کوي لعنت الله علی الکاذبین. ما دغه الفاظ ویل نور زما الفاظ په زبان نه راځي. الله رب العالمین به فیصله کوي لعنت پر علیږي چې په کوم طرف باندې اگر اغله کوم طرف نه دروغ. دې وجنا کوم خلکو چې دا ویډیو وکتل دا ویډیو شیر کوي چې دې فونو کتابونو حقیقت دا طالبانو ته معلوم شي. طالبان کوم الحمدلله معلوم دي چې کتاب کولاو کی هغه ته معلوم دي چې عوامو ته پته ولګي कि किताब चोरी हो सकती है या नहीं. دا ویډیو سمانه دا چې کتاب غلا کیږي، علم غلا کیږي، ګناه غلا کیږي. اوس مثال په توګه آسان زنده مثال ورکوم. اوس مثال په توګه ماده د نحوی یا تاریخ وګورو، تم د نحوی طبقات یا د نحوی تاریخ هو شابه بسم الله الرحمن الرحیم. النحو की तारीख इसमें 10 طبقات हैं. طبقہ नंबर 1 हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 24 हिजरी में वफात हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 हिजरी में वफात हुई, हजरत अबू असद दिली का 69 हिजरी में वफात हुई. طبقہ नंबर 2 हजरत अबू असद दिली का शागिर्दों का दौर रहा, मसलन नसर बिन आसिम रहमतुल्लाह, अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह और यहया रहमतुल्लाह. طبقہ नंबर 3 अबू असद के साहिबजादे और इन शागिर्दों का दौर रहा, साहिबजादे का नाम अबुल हरम आता है, इनके शागिर्द अब्दुल्लाह, ईसा, अबू उमर. طبقہ नंबर 4 अल्लामा खलील रहमतुल्लाह नहवी से वो इमाम किसाई रहमतुल्लाह. طبقہ नंबर 5 इमाम अखबश रहमतुल्लाह से इमाम फर्रार रहमतुल्लाह से. طبقہ नंबर 6 अल्लामा सालिह बिन इसाक और अल्लामा माज़िनी रहमतुल्लाह. طبقہ नंबर 7 अल्लामा मुबर्रद रहमतुल्लाह, अल्लामा सअलबा रहमतुल्लाह. طبقہ नंबर 8 अबू ईसा उल-जादी और मोहम्मद बिन सराज का दौर रहा. طبقہ नंबर 9 अबू अली फारसी मुस्लिम सलाबी और अली बिन ईसा. طبقہ नंबर 10 अब्दुल काहिर अल-जुरजानी बिन हशाम बिन हादिब रहमतुल्लाह का दौर रहा. जी دا اوس ګوره طبقات یې ذکر کړو. اوس د زمانه ولیکو نو کو د چېرته الله دې ولې توفیق ورکړي یو لسفو کتاب نحوی ذکر کو نو د الله په ذات باندې یقین وکړه. زه به سجده لګوم الله ته چې یو شاګرد یو ترقي وکړي په کار د هغې حوصله افزایي وشي او هغه ته چې کوم دی همت ورکړلی شي. الله دې کړي چې ټول شاګردان زموږ داسې کړي چې ورکوټي تالیفات او هغې تصانیف وکړي، هغې چې کوم دی تالیفات وکړي. الله رب العالمین په دې خبرو موږ تاسو ته پوهېږي، دې خبرو باندې پوهېږي، عمل کولو توفیق وزه نه وایي پوهېږي په دې خبره باندې. ځکه ډېر خلک پرې نه دي پوهه. زمانه مقتدیان او شاګردان تپوس کوي چې آیا چوري دا لفظ داسې استعمالېږي دا څنګه دي. ما د هغې چوري لفظ لپاره دا ویډیو وکړه چې د هغې حقیقت خلکو ته واضح شي چې آیا کتاب چوري کېدی شي که نه شي چوري کېدی. الله دې ستاسو د ټول عمر کې برکت واچوي. کوم کسان چې راغلي دي دا کوم کسان چې معاونت وکړو الله دې ټول ته بهترین وسیله ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.